الرحمن الرحیم فصل این همه که گفته شد بحث فعل ماضی بود، چون خواهی که مضارع بنا کنی یک راز علامت های مضارع در اول او در آر و آخر او ضمه کن و علامت مضارع چهار رفند الف و تا و یا و نون که مجموعه و اتین باشد. الف وحدان حکایت نفس متکلم راست و تا برای 8 کلمات. سی ازامر مذکر حاضر راست و سی ازامر مؤنث حاضر راست و دو ازامر واحد و تثنیه مؤنث غائب راست و یا برای 4 کلمه راست. ازامر مذکر غائب راست و یک مرجم مؤنث راست و نون برای تثنیه و جمع حکایت متکلم مذکر و مؤنث است و در 7 محل نون اعرابی را در آر 4 تثنیه که نون اعرابی در اینها مکسور باشد و دو جمع مذکر غائب و حاضر و یک واحد مؤنث حاضر که نون اعرابی در اینها مفتوح باشد و نون جمع مؤنث چنانچه در ماضی آید چنانچه در همچنان در مضارع نیز آید. بحث اثبات فعل مضارع معروف یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعل نفعل. په میزان الصرف کې د فعل ماضی سره د خپل اقسام بیان شو، گردانونه وشو، علامات بیان شو، تعریفونه وشو. اوس د فعل مضارع بیان چالو شو. فعل مضارع با د فعل ماضی نه څنګه جوړو، د هغې جوړولو طریقه بیانوي. په اول کې به د فعل مضارع علامتونو نه یو علامت راوړو. سلور علامتونه دي د فعل مضارع پیژنګلو چې په سٹارټ کې دا سلور حروفو کې یو حرف و، بس پوه شه چې فعل مضارع دی. هغې ته حروف اتین هم وایي، علامت مضارع هم وایي، حروف اتین هم وایي، حمزه، تا یا نون. نو حروف مونږ سره سلور دي او صیغې مونږ سره 14 دي. دا به څنګه پې تقسیمو؟ نو تقسیم طریقه یې بیانوي. اول طریقه زده کوي، بیا دی کتاب ترجمه در لکم. حمزه به چې دی دا به د واحد متکلم په اول کې راځي، یو صیغې په اول کې راځي واحد متکلم، یعنی فعلن ته جوړیا نو افعلو. تا چې دی دا د اتو کلمو په اول کې راځي، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر او دو د واحد او تثنیه مؤنث غائب. دی اتو صیغو په اول کې به تا راځي. درې د مذکر حاضر ګورئ، واحد مذکر حاضر یفعلو، تثنیه مذکر حاضر تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، تثنیه مذکر حاضر تفعلان، جمع مذکر حاضر تفعلون، واحد مؤنث حاضر تفعلینا، تثنیه مؤنث حاضر تفعلانی، جمع مؤنث حاضر تفعلنا. شپږ د حاضر شوي او دو د واحد او تثنیه مؤنث غائب تفعلو تفعلانی. نو دا اته صیغې مونږ سره چې په اول کې تا راځي او یا په اول کې د سلور کلمو راځي، یا درې د مذکر غائب دی، واحد مذکر غائب یفعلو، تثنیه مذکر غائب یفعلان، جمع مذکر غائب یفعلون، او یو چې دی هغه جمع مؤنث غائب دی یفعلنا. دی سلور صیغو په اول کې یا راځي او نون چې دی دا صرف د جمع متکلم په اول کې راځي نفعلو. نو دا خود شروع علامت شو چې حروف اتین با سو صیغو کې راځي، دا د سٹارٹ علامت شو. اوس فعل مضارع اخر لبرا شو، 5 صیغو په آخر کې به ضمه راځي چې پیش ورته وایي. 5 صیغې کومې دي؟ واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، واحد متکلم افعلو، جمع متکلم نفعلو. 5 صیغو په آخر کې به ضمه راځي او دا 2 صیغو په آخر کې به نون اعرابي راځي. 2 صیغې کومې دي؟ سلور د تثنیې چې نون اعرابي به پکې مکسور وي، سلور واړه د تثنیې یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان. گردان کې تاسو کتلی شئ سلور صیغو د تثنیو کې به هم نون اعرابي وي خو دا به نون مکسور وي، او دو د جمع مذکر غائب و حاضر یفعلون تفعلون او یو واحد مؤنث حاضر تفعلینا. دی 3 صیغو په آخر کې با نون مفتوح راځي. نو دا 2 صیغې د نون اعرابي شوي، 15 هغه وي
نو دا 12 صیغې شوې. او 2 صیغو په آخر کې چې څنګه ماضي کې نون راځي بنایی، دلته به هم نون بنایی ورته وایي. دا په یو صورت کې هم نه غورځېږي، نون اعرابي به مخکې راځي کله کله غورځېږي، خو نون بنایی به کله هم نه غورځېږي. 2 صیغې دي، جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر. یفعلنا او تفعلنا په آخر کې نون بنایی دی. نو دا د مضارع جوړولو طریقه شوه. تاسو اوس ګورئ ترجمې لا گردان کې صحیح کوئ. فصل این همه که گفته شد دا هر څه چې ویلی شو بحث فعل ماضی بود. دا بحث د فعل ماضی و. چون خواهی که ته غواړې که مضارع بنا کنی چې مضارع ته جوړ کې یکی را از علامت های مضارع در اول او در آر، یو د علامت د مضارعو نه په اول د هغې کې راوړه و آخر او ضمه کن، اخر ته ضمه ورک. نو ضمه په څو ځایونو کې اخر کې دی؟ ما تاسو ته ویل 5 ځایونو کې. گردان کې ګورئ. علامت مضارع 4 حرفن سلور دی، الف و تا و یا و نون که مجموعه وی اتین باشد چې مجموعه د هغې اتین دی. اوس په سلور څنګه تقسیمو؟ په 14 باندې. الف وحدان حکایت نفس متکلم راست، الف واحد متکلم د پاره دی. تا برای 8 کلمه است، تا اتو د پاره دی. 3 ازامر مذکر حاضر راست، 3 د مذکر حاضر دی. 3 ازامر مؤنث حاضر راست، 3 د مؤنث حاضر دی. گردان کې ګورئ اول کې تا دی. او 2 ازان 2 د اغینا مر واحد و تسنیه مؤنث غائب است، واحد او تسنیه مؤنث غائب دی. دا 8 صیغې شو. و یا برای 4 کلمه را است او یا سلور کلمو د پار راځي. 3 ازام مر مذکر غائب راست، 3 د مذکر غائب دی. و یک مر جمع مؤنث راست او یو جمع مؤنث غائب دی. دی سلور په اول کې با یا راځي. و نون برای تسنیه و جمع حکایت و متکلم مذکر و مؤنث او نون جمع متکلم د پار راځي. چونکه جمع متکلم کې تسنیه او جمع دواړه یو ځای وي، نو دی په اول کې نون راځي چې موږ نفعلو وایو. اوس په آخر کې بس ما درته ویل، نو 5 ځایونو کې خو اول کې ویل چې و آخر او ضمه کن، آخر ته به ضمه ورکو 5 ځایونو کې. اوس وایي و در 7 محل نون عربی را در آر، په 2 ځایونو کې نون عربی ته راوړه. 4 تسنیه کې نون عربی دری ها مکسور باشد، سلور تسنیه دی چې نون عربی په هغې کې مکسور دی. ګورئ گردان کې. و 2 جمع مذکر غائب و حاضر او 2 جمع مذکر غائب و حاضر دی. دی ترجمی کتاب کې لیکلی دی 2 جمع مذکر غائب، ورسره و حاضر هم ولیکئ. 2 جمع مذکر غائب و حاضر، یفعلون تفعلون دواړه دی. و یک واحد مؤنث حاضر او یو واحد مؤنث حاضر دی که نون اعرابی دری ها مفتوح باشد، چې نون اعرابی په هغې کې مفتوح دی. و نون جمع مؤنث چنانچه در ماضی آید، نون جمع مؤنث چې څنګه په ماضی کې راځي، یعنی فعلنا هم چنا در مضارع نیز آید په مضارع کې هم راځي. یفعلنا او تفعلنا چې نون بنایی ورته وایي. اوس گردان ته ګورئ بحث اثبات فعل ماضی معروف. یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلنا، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلنا، افعل نفعل. نو تاسو په دې گردان 14 صیغو کې کتلی شئ چې حمزه د 100 صیغو په اول کې راځي، نون د 100 صیغو، یا او تا، او بیا اخر کې کتلی شئ چې کومو 5 صیغو په اخر کې ضمه دی، کومو 2 صیغو په اخر کې نون اعرابي دی، او کومو 2 صیغو په اخر کې نون بنایی دی. نو دا د فعل مضارع بیان شو، جوړولو طریقه شوه. فعل مضارع معروف.